بسم الله الرحمن الرحيم. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. دې نه دفع د یو سوال کی سوال دا دی چې الحمدلله نرواله تر اوسه پورې دا څومره کلمات چې وویل شو نو تاسو ته اول کې ویلو چې دا مقول علی السنة العباد، دا الله تعالی زمونږ او تاسو په ژبه باندې ویلي دي، یعنی د سوای چې الحمدلله رب العالمین، د سوای چې الرحمن الرحیم تر دې ده. نو چې کله یو سړی را لګي او حمد مختص کی بچا پوره الله تعالی پوره او بیا د الله تعالی د پاره داسې لوی لوی صفات ثابتی او بیا پیسه بو عبادت هم منحصر کی فذات تا الله تعالی کی او استعانت هم منحصر کی دا الله تعالی فذات کی، نو دا کس چې دا دومره کارونه کی نه دی هو مهتدی شلو، هدایت یافته شلو او دته هو هدایت میلاو دی، نو بیا اهدنا چې دی وای نو دا خو تحصیل الحاصل له، کم هدایت چې دته مخکې حاصل له هغه بیا واړي او تحصیل الحاصل تاسو وای دا څه دی؟ دا باطل له. پوهیږئ ولی باطل له؟ ها پکې لګیا را په قلاره تحصیل الحاصل څه دی؟ باطل له. ولی باطل له؟ فائدہ نشته، بس چې د کوم شي فائدہ نه جواب باطل بیا دا مستلزم د اجتماع د نقیضین لرها. اپی سے تحصیل تقاضا کی چې دا شی حاصل نه ده ځکه ته حاصل کنه، او حاصل تقاضا کی چې دا شی څه ده نه یو شی حاصل له حاصل نه ده، دا هو اجتماع ده. تعارض شنو کنه شنو تحصیل تقاضا کی چې دا شی څه نه ده ځکه خو ته حاصل کنه، او حاصل ټکه تقاضا نسکی چې دا حاصل له نه یو شی حاصل دی او حاصل زید ولاړ دی او ولاړ نه دی، نو اجتماع د نقیضین نه شوله. نو دې د هغې جواب ته اشاره کی هم چې فل مطلوب کم شی چې طلب شوی دی په اهدنا سره پس سره نو هغه پیسه هدایت نه دی بلکې کم هدایت چې دی ته میلاو دی نو دی د هغې زیادت غواړي. څه غواړي؟ چې خدای دا سیوا کی، خدای دا یا پیسه کم هدایت چې مونږ ته میلاو دی خدای په دې ثبات راکړي، په دې کلک ټینګ کې ښه، او یا فیسه په دې هدایت پسې د پاسه چې کومه بله مرتبه را روانه ده هغه راته خدای سکي. نه یو صورت کې هم څه نشته دی تحصیل الحاصل، بلکې تحصیل د غیر حاصل راغی. هغه شی دی غواړي چې کوم شی څه نه دی اے نفس هدایت حاصل له خو زیادت نه دی حاصل، نفس هدایت حاصل له خو ثبات علی الهدایت، یا نفس هدایت یو درجه د هدایت حاصله ده خو چې د پاسه کومه بله ده هغه تاسو پوه نه شولئ په خبره. حفیظ صاحب کم سړی چې د الله تعالی د معرفت مرید دی او دی عارف دی پوهیږئ په خبره باندې، نو دی چې روان شولو نو یا به دی حفیظ صاحب عارفی لا تر اوسه پورې، او یا به داسې عارفی چې واصل به همي څه به همي نه ماته ګوره د دې معرفت او د دې وصل د دې مختلفې درجې دي، مختلفې مرتبې دي، او په هر مرتبه کې یو ابتدا ده، یو اثنا ده او یو انتها ده. پوه نه شولې؟ مثلا ته په دې دیوال خېج نه یو یې دغه ابتدا ده چې د منځ ته ورسې دا یې اثنا شوله او اخرې څه شوله نه پوهېږې. نو ما ته ګورئ چې ته په دې داسې روان شولې د هدایت په دې لاندې درجه پوهېږې، نو ته په اول کې څه غواړې چې خدای پاکه زه خو روان شوم خدا لږ سیوا کړي،
دا لک نو چې سیوا شي نه کوم ځای ته به ورسېږي نه منځ ته خو ته رسېدلی ته به کې لګیا یې پوهېږه به خبره باندې د ابتدا نه خو ته وتې نو چې د ابتدا نه ته ووتلې نو څه ته نږدې شولې اسنا ته نو خدای دا څه کې سیوا کې نو چې دا سیوا کېږي به دې سیوا کېدو به ته انتها ته ورسېږي نو چې انتها ته ورسېدلې نو بیا وایي خدای انتها ته خو راورسېدلم خو دا اوس مضبوط کړي نو په دې انتها کې بیا څه غواړې ځکه دا درجه چې ته منتهي کېږي او دا ختمیږي په اخوا بلې ته دی نه په دې کې به ډومبې تا ته ثبات میلاوېږي دا به مضبوطی ښه نو خدای سره کې ثبات راځي چې ثبات ختمیږي حفیظ صاحب نو دې پسې چې کومه بله مرتبه ده نو بس هغه نه هغې ته چې ورسېدی کې ابتدا او اسنا او څه دي نو دا سیز دک شان روان دی نو ما ته ګوره دا زیادت ما منهوه د څه سره لګي چې ته په دې منځ کې روان نو خدای سیوا یې کړي چې آخر ته ورسې خدای ثبات راکړي او چې ثبات ترته میلاو شو خدای دا خو پار شوله خو دې پسې اوس بله مرتبه راکړي نا بلم بیا دک شان دا بلم بیا او سیز روان دی نه پوهېږئ نو فالمطلوب په اهدنا سره اما زیادت ما منحوه هو یا زیادت هغه هدایت ته چې کوم دی ته ورکړلی شوی دی دا من الهدى د ما منحوه دپاره بیان دی ها او الثبات علیه یا په هغې باندې او حصول المراتب المرتبة علیه یا حاصلول د هغه مرتبو دي چې کومې دی باندې څه دي فإذا قاله العارف کله چې اوایي سلره د اهدنا لره سلره او څوک اوایي العارف بالله العارف چې الله یې پیژندلی او الواصل الله تعالی ته رسیدلی پوهېږې الله ته رسیدل څه دی حفیظ صاحب نو د اصول تعریف دی کی پناه عن مشاهدة الغیر پناه حفیظ صاحب د الله نه علاوه چې څومره غیر دی نو د هغې د مشاهدې نه څه پناه کېدل پوهېږئ به خبره باندې نو دې ته څه ویلی شي اصول ویلی شي ها دې ته تاسو پوه نه شولی به خبره باندې ها دې وجې نه دې د ابن عربي رحمه الله یو قول نقل کړی دی ها حفیظ صاحب من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز چا د مخلوق مشاهده په دې حیث سره وکړله چې د دې مخلوق خپل یو فعل نشته دی اسم نشي کولی ها نو فقد فاز دا سړی او ومن شهد الخلق چا د مخلوق مشاهده په دې حیث سره وکړله چې لا حیات لهم دیړو ژوندي نه دي دی خو مړه دي ها نو فقط جاز دی د دې مرتبې نه پیس تیر وته د فوز نه په بره لاړو ویږي او من شهد خلق عین العدم او چا چې مخلوق مشاهده کو د عدم پسترګې باندې چې بالکل داړو سدینه داړو نو دا سړی دی الله تعالی ته ورسېدل اوس ښه دی الله تعالی ته ځکه د الله تعالی نه علاوه چې څه دي هغه ټول پناه کړل که نه هغه یې څه کړل نو پناه عن مشاهدة الغیر مشاهده د غیر د الله نه غیر چې څومره دي بس هغه فنا کول نو د هغې نه به فنا شي او فنا به پله شي ښه نو ګوره چې کله یې عارف ووایي څوک یې ووایي هغه عارف الواصل چې هغه الله تعالی ته رسېدونکی نه عنا به د هغه اراده په اهدنا سره سي ارشدنا طریق السیر فیکا خدای مونږ ته وښیې هغه لار چې کومه لاره د تګ ده فیکا ستا ذات او ستا صفاتو کې ستاسو محشي لیکلي السفر سفران دوه سفره دي یو سفر الی الله دی وهو متناهی نفیس دا سفر سره دا متناهی دی ځکه دا عبارت دی د عبور علامه د خدای نه سوا چې څه دي دا به پار کړي دا به تاسو ته ما اوس ووایي ښه او د الله نه سوا چې څه دي حفیظ صاحب نه دا متناهي دي که نه دي نو د دې عبور او پار کول هم څه دي او دکه عبور او دغې ته چې کوم دی نو سفر الی الله وایي ښه بیا دویم سفر فی الله شروع شي ښه او الله تعالی ذات او د هغه صفات او نعوت او دا ټول غیر متناهي دي نو دا سفر هم بیا بس ته به مړ شي ته به ختم شي دا سفر
نو دې سوای ارشدنا طریق السیر فیک خدایا یو لار یو سیر خو ختم شلو مخلوق نه خو پار شو مخو چې کوم سیر ستا صفات او ستا اوصاف کې دی هغه لار باندې مې روان کی لتمحو عنا دې د پاره چې تمحو کې زمونږ نه ظلمات احوالنا زمونږ د احوالو ظلمات دا ظلمات احوالنا نه ده دا لتمحو عنا ظلمات احوالنا پیسه ظلمات جمع د ظلمت او ظلمت څه ته ویل کیږي تیارې ته ظلمت نو دا مضاف الیه نه ده دا احوال دا د ظلمات لپاره بیان ده ها ظلمات لپاره ما ته ګوره زما استاد احوال نه دي دا خودي تیاری دي زما استاد د الله تعالی منس کې ها زما استاد حالات نه دي دا یو حالت که حالت ته علم دی او که حالت ته بل سیز دا خودي تیاری دي دی او زمونږ او د الله منس کې دا پر دي ها کستا په خپل یو حالت باندې سن باور نو دا ټول پناه کړل خو ته الله تعالی ته ورسېدل دې پورې پوه شولې وتمیت غواشی ابداننا او چې ته زایله کې زمونږ د بدنونو سره پردې غواشی جمع د غاشیتون د حجاب او فردې ته وای او ابدان جمع د بدن ده دلته هم افیس دا غواشی مضاف ابداننا مضاف الیه او دا مضاف الیه د غواشی بیان ده ها هغه پرده څه ده خود زما ستا د بدن زمونږ او د الله منځ کې پرده څه شی ده زمون دا خود بدن کتا ځان سکو ختم کو ځان دې فنا کړو ځان دې ختم کړو بس الله تعالی ته ورسېدلې دک شان کم احوال چې تا ته حاصل لي کم اوصاف تا ته حاصل لي تا په خپل یو وصف په یو حالت اعتبار نو کو دینه فنا نو بس الله تعالی ته د تیرې ختم شو او د صد بار لنستزیع بنور قدسک چې مونږ رڼا حاصله کو استاد قدس استاد فاکه غرنا پنراک بنوری کا مونږ تاوینو خستا پرانا سره ها ستا په تاسو پوه شولې او حدیث مبارک کی راځي چې بندا همیشه ما ته نوافل سره رضان را نزدیکی ها نو دور نزدې شي چې زه دا غلاس شم په معنی ول کی زه دا غسترګې شم په مالی دل کی پوېږه به خبره باندې نو دا دې حتی ورسیږي چې بیا مکمل د هر فعل او د هر علم هر فعل چی نو هغه جایزي ارسنګ چې دنه صادریږي خود دنه بنا جایز صادریږي نه او هر علم به علمي جهل بني بالکل پوهیږه خبره باندې دې ته وی فنائیت او دا حاصلېږي په ډېرو ریاضتونو سره په ډېرو ریاضتونو دې پورې پوه شول نو هغه تحصیل الحاصل والا اعتراض ختم شولغه والامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى اپی سب اهدنا کې اهده وګوره دا صيغه د امر ده او چون کې دعا هم ده دلته نو دا یو صيغه د امر ده د دعا ده دلته نو دا غي متعلق خبره کی چې والامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى لفظا او معنى دعاء او امر شریک دي ها کوم صيغه چې د دعا د فارده هغه صيغه ده او دا سه عکس علیها او معنى هم اپی سے دعاو کی طلب الفعل من المخاطب په دعا کې هم ته مخاطب ته دا کار وک او په امر کې هم مخاطب ته دا کار وک کنه ويتفاوتان دا امر او دعا منس کې تفاوت او فرق بالاستعلاء والتصفل په استعلاء او پس سره ده اپی سے استعلاء ویل کیږي عد نفسه عاليا عد خپل ځان عالی او غټ شمارل ښه خواکه نفس الامر کې ته غټ یې او کنه او تصفل څه ته ویل کېږي عد نفسه سافلا ځان لاندې شمارل که نفس الامر کې ته لاندې او کنه د جمهور فنیز باندې دا فرق دی وقیل او چا ویلی چې نافس دا فرق بالرتبه ده ها چې د چا مرتبه د چا دا اوچته وا او هغه دا صيغه وای نو مونږ به وایو چې امر ده او چې دا چا مرتبه لاندې وا نو مونږ به وایو چې دا دعا ده پوه نه شولې په نفس الامر کې یو سړی وړوکی دی هغه صيغه ده
د دغه استعمالي د طلب نه مونږ به وایو چې دا دعا ده او په نفس الامر او په واقع کې یو سړی غټ دی او دا صيغه استعمالي نه مونږ به وایو چې څه او په دې مخکنی صورت کې نفس الامر او واقع له اعتبار نشته دی یو سړی رکوټه دی خو ځان غټ حسابونه مونږ به وایو چې دا امر دی او یو سړی نفس الامر کې ار څنګه دی خو چې ځان وړوکه حسابو نه دا به فیصد نه پوهیږي به خبره پوه شولې به نه یو فرق استعلاء او تسفل شلو او دویم فرق رتبه ده چې په نفس الامر او په واقع کې عالی او بس دا به امر په نفس الامر او واقع کې سو سافل نه دی به او دا بل فرق نه چې ځان غټي حسابو ک نفس الامر کې غټو کنو نه دا به امر پوه شولې خ فرق دا ډومبه ده ها ولی اپی سب کې یو سړی دی او هغه رکوټه دی سوي رکوټه دی او مشر ته اوای غټ ته اوای چې ورشماله او براوړه ورشماله نو ټول خلق هغه ته بيده بوي کنه دا بيده ورته ولي کله دې دا فرق شینه بيده بټی کی ته ضرورت نشته دی خو نفس الامر کې څه دی ولکه رکوټه دی کنه چې په نفس الامر کې رکوټه شوند دا خو امر نه دی دا خو دعا ده نو په دعا کې ورته ولې خلق بيده بوي دعا خو ټیک ده خو نه دا خلق چې ورته سوای دا ځکه وایي چې نه د ځان کې استعلا راوستله د ځان غټي صاحب کو ځکه خو خلق ورته سوي نه کړه دعا صورت شنه بیا خو بیا د بس مسله نشته ده خو د امر په صورت کې سره الاله بیا د بیر الاله نه پته ولګیدل چې امر کې څه ضروری ده په نفس الامر کې غټواله نه چې ځان غټي حساب کو ولکه په فرق پوهیږي کنه والصراط من سرت الطعام صراط الذين افسب اصل کې صراط سین سره ها صاد سره نه سره او دا ماخوذ ده د سرت الطعام سرت یسرتو سرت الطعام کله ویل کېږي اذا افتلعه چې کله سړی خوراک تیر کی ها نو صراط معنا تیرول ښا فكأنه دلار تبع صراط ولوای فكأنه يسرت السابله دا هم را لګي او دا هم قافله او مسافر تیری ها وایګه څنګه تیری تاسو خیال کړی دا خلق په صحرا کې دا رواني په دې لار باندې تور ته ګوره نه چې پورا ساتو شي جو ورکش بیا نه ښکاری نو گویا چې دا دې لارې تیر کړل کنه په نشوله به خبره باندې نو فکأنه سره دا کدا کأن لفظ دا مطلب نه چې دا لار خوراک او حقیقتا نه سکړل چا به دا مطلب هم تاسو ګډي ورو به دا غستی ها فکأنه گویا چې دا طریق یسرت السابله یسرت دا تیری سره سابله او مراد ابناء السبيل لفيس ابناء استاسو محشی لیکلی لما قطعوا المسافه چکل دی سفر وکي وغابوا غائب شي وسواروا او اگرزيږي كانهم اكلتهم الطريق تبوي چې ګویا دی لارې تیر کړل چرته ورک شو به ختم شو ولذلك سمي الطريق لقما د دې وجه نه لارې ته سوای لقم ورته وای ها لانه يلتقمهم زکه دا لار را لګي او دا خلق سکی نوړې کی او تیریخه دواړو یو معنا شو لقم ورته هم وای او صراط ورته او الصراط من قلب السين سوادا اصل کی سین ده خو هغه سین په څه بدل شوی نه من قلب السين سین بدل شوی ده سوادا په څه سره په سواد او دا ولی ليطابق الطاء دې د پاره چې دا سواد نه ده د مطابق شي د سا چا سره بل ادباق بسګي په ادباق تاسو ته مسله لیکلي توافي سب د مجهورون ده او د مستعلیون ده جهر پکې هم ده استعلا پکې او مخې ته سین راغلی ده اصلي صيغه چې کومه ده نو سین کې فی سب هم است دا د جهر مقابل له او سین کې انخفاض ده او هغه کې استعلا ده نه دا بیخي یو بل سره شلو مقابل شو کنه نو د دې یو ځایواله دا د ثقل نه خالی نه ده دا به خامخا سره ولي درونواله نه پدې وجوانه مونږه هغه سین په څه بدل کو ځکه سواد چې د پیسې د توا سره مشابهت شته په ادباق کې ویږي او د سین سره په همس کې ده سین سره نو د دواړو سره راغی تعلق نو ګوره ورته
والصراط من قلب سین سین بدل شوی دی په صاد سره لیطابق الطاء دې دپاره چې دا صاد مطابق شي د طوا سره په څه کې په ادباغ. وقد یشم الصاد صوت الزاء او کله کله صاد ته بوی ورکولی کېږي د زا بوی. ها حفیظ صاحب صوادي خو چې ادا کوي نه د ادا په ټیم کې به زا غوندې ښکاري. څه به ښکاري؟ او دا ولې؟ لیکون اقرب الی المبدل عنه دې دپاره چې دا اوس مبدل عنه ته نږدې شي. حفیظ صاحب دا سواد نه دی چې دې سواد ته ادا کوي او تی ووایې د زا په شکل کې، نو زا او سین دواړه حروف صفیریه دي که نه؟ نو اوس په دا سواد چا ته نږدې شي؟ دا سواد چې د چا نه بدل راغلی نه بدل د سین نه راغلی دی که نه؟ نو سواد له به د زا بوی ورکړي، نو د دې اشمام او د بوی د وجې نه به دا سواد هغه چا ته نږدې شي؟ اصل ته. یعنی اصل به پکې هم څه نه څه معنا راشي، دا اواز راشي. وقرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس عن يعقوب بالأصل. ابن كثير پر روایت ته چا؟ د قنبل او رویس د چا نه؟ د یعقوب نه. دی دواړو دا قرائت چې کړی دی نو په سین سره یې کړی دی. صراط الذین وایي، څه نه وایي؟ صراط الذین. وحمزه بالاشمام او فقراو کې حمزه لوستلی دی په څه سره؟ په اشمام سره. سواد لی د زا بوی ورکړی دی. والباقون او د دین علاوه نور سور جمهور قرا چې دي ناغي ټولو بالصاد په څه سره؟ وهو لغت قریش او دا د چا لغت؟ د قریشو. والثابت فی الامام او دا محفوظ دی په څه کې؟ امام. امام نه د عثمان رضی الله عنه مصحف مراد دی. ها پوهېږه په خبره باندې؟ عثمان رضی الله عنه د صحابه کرامو په مشوره باندې نور لغتونه څه کړل؟ ختم کړل او صرف د قریشو په لغت باندې د ټولو صحابو اتفاق څه کړلو؟ قائم. او یو مصحف تیار کو هغې ته به امام وي. ها ټول د هغه څه شو؟ تابع شو. نو سواد والا لغت هغې کې هم څه دی؟ مکتوب دی او ثابت. او جمع څه راځي؟ صورت راځي. صورات دا صراط جمع صورت راځي، لکه کتاب کتب راځي. کتاب او صراط او صورت او کتب. وهو کالطریق او صراط د طریق په شان دی. په تذکیر او په تانیث کې مذکر هم راځي، مؤنث هم. کله به ورته ضمیر دا مؤنث راځي کې، کله به ورته اول مستقیم المستوی. صراط المستقیم مستقیم معنا څه؟ المستوی. دا معنا شوله. مراد یې څه دی؟ طریق الحق. تاسو ته ویلو بره کنه چې صراط مستقیم کې دوه احتمال دي، یو طریق حق او دویم ملت. نه دی وایي چې مراد ترې نه دلته طریق حق دی. ها طریق او وقیل او ویلی شوي دي چې هو ملت الاسلام. د دې نه مراد څه دی؟ ملت. نو اصل کې چې د صراط مستقیم نه تاسو واغستو ملت اسلام واغستو، نو بیا دا خاص شو دا. او ما ته ګورئ شاته صراط الذین انعمت علیهم د دې نه بدل دی. د دې نه نو هغه به عام شي. حفیظ صاحب صراط الذین انعمت علیهم نه مراد د چا لار ده؟ هم النبیون والصدیقون والشهداء والصالحون. نو ما ته ګورئ صراط الذین انعمت علیهم بدل لی د دې صراط نه، هغه عام دی که نه؟ او دا څه شولو؟ نو بیا به ابدال العام من الخاص راشي. او چې نه دلته د صراط مستقیم نه مراد طریق حق والی، خوا که ملت اسلامی او که مخکنی ملل حقی. پوهېږئ؟ او د صراط الذین انعمت علیهم نه مرادم عام منعم علیهم والی، که هغه انبیاء علیهم السلام او صدیقین او شهدا او څه، نو دواړه به بدل او مبدل منه به د یو بل سره یو شان شي. یو به عام او بل به نو ځکه دا بل قول قیل هو ملت الاسلام په صیغې د څه سره ذکر؟ تمریز.